آصف افریدي د ساوث افریقا خلاف په ټیسټ سکواډ کې سلیکټ شوی دی چې د آصف افریدي په سلیکشن باندې ډېر غټ تنقیدونه روان دي ځکه دا وخت د آصف افریدي عمر 38 کاله دی په 38 کاله کې د په سکواډ کې ورچول دا وای نوجوان کلاړیانو سره زیاتې دي د په شمولیت باندې صہیب مقصود دینه علاوه تنویر احمد چې کوم دغه په غټ ابجیکشن دا کړی دي تنویر احمد خدا هم ویری دي چې عاقب جاوید د لاهور کلندر هر کلاړي انټرنیشنل ټیم تراولي آصف افریدي د لاهور کلندر کې لاړی دی سپینر بالر دی خ بالنګ کوي پاتیر شوی پی ایس ال کې لاهور کلندر د پر آصف افریدي خ بالنګ کړی دی خو چې سټیم دی اوس د ساوث افریقا خلاف په ټیسټ سیریز د پاره په سکواډ کې ورواچول شو نو په د باندې هم تنقیدونه روان شو آصف افریدي په فرست کلاس کې هم صدا سي غټي کارنامې نشته فرست کلاس میچز د تقریبا 60 میچونه دي فرست کلاس میچز او پاره کې د 83 وکټس دي نو تنویر احمد وای چې 60 میچز کې 83 وکټس دومره ښه پرفارمنس نه دی د دلته فرست کلاس کې همداسې خاص پرفارمنس نشته نور کچاري زو ګورم دا پختون ضروره د فاټا ریجن نه تعلق لري نو از پختون مال د سپورټ کول پکار دي لکه ما وختي چې کم د سکواډ کوم ویډیو جوړ کړی ونه پای کې ما ویلو چې آصف افریدي خره چې د مکمل شو اوس پلینګ 11 ته د راچي نه راچي هغه ځان لبیله مکره پلینګ 11 لا مشکله ده چې د راواچي ځکه پلینګ 11 کې ساجد خان هم سپینر شته دی ابرار هم سپینر شته دی یو بل سپینر هم ورچول شوی درې سلو ټاپ سپینران دي لکه کې دې شیلم پکې مقابله ونشي نو کې دې شي د دړو په پلینګ 11 کې زم جوړ نشي خو په د باندې تنقیدونه روان دي دا حواله سره صہیب مقصود ویلي دي چې فرام بیننگ 35 years old player from domestic cricket to selecting 39 year old player in test squad what a great cricket system لکه وای دا لا کم ګریټ کرکټ سیستم د پاکستان چې نه څه ویژن شته دی نه څه میشن شته دی او 38 ساله عمر او 39 ساله عمر سړی چې کم دی د په ټیسټ سکواډ کې ورچې نو د پځې وای نوجوان کې لړی له مکور کول پکارو ځکه سپینران بادران په پاکستان کې نور هم شته دي سفیان مقیم هم شته دي نورم سپینران شته دي لکه غیله وای مکور ورکول پکارو ډایرک خبره کمزو کما لکه دای مطلب دا چې نوجوان کې لړیان له موقع ورکول پکارو او 38 سال عمر کې آصف افریدي ته موقع نو ورکول پکار اوس آصف افریدي په سکواډ کې راغله د تاسو له مووي پلینګ 11 کې مشکل ده چې دونم پلینګ 11 تراشي میچ کې مشکل ده چې د شرکت وشي ځکه په پاکستان په دغه سکواډ کې ډیر ښه سپینران بادران شته دي خو بیا هم لکه د دې مقصد دا چې د په ځای نوجوان کې لړی سلیکټ شوی نو هغه نوجوان کې لړی به موټیویټ شوی اوس تاسو څه خیال لې یو 38 سال عمر کې یو کې لړی له یو ټیسټ میچ ورکول څه بده خبره نه ده سو شو که سلیکټ شو لکه دومره بده خبره نه ده د کم داسې پرماننت د پاکستان د سکواډ حصہ جوړایو خو یو ټیسټ سکواډ له ورويشته دي یو میچ ټیم له ورويشته دي ک پلینګ 11 ترا او خپخه ک پلینګ 11 ترانو کې د شي بل سیریز کې داړو نو مرانه شي بل سیریز کې داړو سلیکشن ونشي نو دا دومره غټه خبره نه ده پرماننت حصہ نه ده یو ټیسټ نیم میچ له ورويشته دي نو د کې دومره غټه ایشو نشته خو تاسو د حواله سره سره دا کمنټ لازمي وکړئ